بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنه قال: ما من مجلس يصلى فيه على محمد صلى الله عليه وسلم إلا قامت منه رائحة طيبة. د بعض صحابه کرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين څخه روایت دی وایي نسته داسې یو مجلس چې په هغه مجلس کې دی پر جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود شریف وویل شي، مګر نه چې د هغه مجلس څخه به یو ډیر شایسته او یو خوشبویه بوی پورته شي در داسې اندازې پورې چې د اسمان در اطرافو پورې به ورسیږي، او بیا به دا ملایکه وایي چې هذا مجلس، دا یو داسې مجلس دی صلي فيه على محمد صلى الله عليه وآله وسلم چې په دې مجلس کې پر جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود شریف ویل شوی دی. او په بعض روایاتو کې راځي چې ان العبد المؤمن او الامة المؤمنة اذا بدأ بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، یو بنده مؤمن یا یو منځه یا ښځه مؤمنه چې کله شروع کی فدرود شریف ویلو سره پر نبی کریم صلی الله علیه و وسلم باندې نو خلاص و دې درود ویلو ته هغه دروازې د اسمان او هغه پردې پورته سي در عرش پورې نه فاتیږي داسې یو ملک په اسمانو کې مګر نه چې هغه درود شریف پر نبی کریم صلی الله علیه و وسلم باندې وایي او ويستغفرون لذلك العبد او الامه، او دغه ټول ملائکه دغه استغفار وبخښه غواړي دغه بنده او دغه زنانې دپاره. ما شاء الله چې څومره د الله خوښه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، د الله پیغمبر فرمایي: من عسرت عليه حاجة فليكثر بالصلاة. د الله پیغمبر وایي که یو مشکل وسړی ته په یو حاجت کې یو حاجت ورته مشکل سو، ورته ګران سو، یو کار ورته مشکل سو، ورته سخت سو، نو درود شریف دې ډیر وایي پر ما باندې. د الله پیغمبر وایي ولی د الله پیغمبر وایي د دې ګټه دا ده چې فإنها تکشف الهموم والغموم والكروب. دغه درود شریف د الله پیغمبر وایي پر ما باندې ویل دا پریشانی لرې کوي او غمونه لرې کوي او تکلیفونه ورنځونه ختموي لرې کوي. وتكثر الارزاق او ارزاق او روزي کې زیادت راولي. وتقضي الحوائج، د الله پیغمبر وایي او د حوائج فروالي په دغه درود شریف باندې کوله کیږي. فلهذا زما د ایمان او د عقیدې ورونو که کم مشکل کې واقع یاست یا په یو ستړي کې واقع یاست، بعضې ملګري په مسافریو کې او هغالته غریبانو کارونه سره خراب وي. پرون یو ملګري ټلیفون راته کوي وایي چې مولوي صاحب اقامه مې هم ختمه ده او پیسې هم ټوله راڅه خوړله سوي دي، خلکو راڅه خوړلي دي، پورولی هم یم، کار مې هم نسته، اقامه هم ختمه ده، بس نو دعاګانې راته کوه، ډېر مې زړه درد ورباندې وکړي. یو وار غریب د خپلو قریبانو څخه ورک وي، د خپلو بچانو څخه ورک وي، او د بچانو هم دا تم او امید وي چې هغه قریب به یو څه راله راوي او هغه چې دی د هاخوا څخه پورونه راوړي نو څومره زور غواړي. نو بس محترم مسلمانانو که په یو مشکل کې واقع یاست، په یو ستړي کې واقع یاست، درود شریف پر جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم باندې ډېر وایست. دغه د لمانځه درود شریف چې وس مې وي دا ډېر ښکلی درود شریف دی، دا وایست. که هغه نه وي بل چې تاسو ته اسانه وي هغه درود شریف وایست. الله به مې ټول پریشانی، غمونه، تکلیفونه، رنځونه دا به ټول الله در ختم کړي. الله به مشکلات در حل کړي، الله به حاجتونه پوره کړي. او د دې ګټې نورې هم زیاتې دي چې په کم مجلس کې درود شریف وویل شي. د الله پیغمبر وایي د صحابه کرام وایي چې د هغه مجلس څخه یو خوشبویو پورته کېږي او ملایکه د دغه سړي دپاره استغفار غواړي. الله دې موږ تاسو ته وس او توان راکړي چې پر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ډېر ډېر وایو. والسلام علیکم ورحمة الله.